کاکاهل ادبي کاروان رزړ ډېر فعال ملګری او په کتابونو کې ډېر ښه کتاب چې دا اشرف غمګین صاحب دا کتاب نه پس عشق محمد وآل محمد صلی الله علیه وسلم د کربلا د شهیدانو منظومه یو تذکره ده، یو انتخاب دی، هغه راټول کړی دی. زه بلنه ورکوم د دغه کتاب لیکوال مرتب ښاغلي سید قیصر علي شاه کاکاهل صاحب ته چې هغوی راشي او د مقیم په مناسبت سره که خبرې کوي او که دوه درې شعر. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نړیوال دی، زه په دومره ښایسته محفل د راجوړولو د جواز جلال خان د هغوی د ملګرو د بادل صاحب او د محبوب ګل یاسر صاحب قلم قافلې تنګي د ملګرو مننه کوم. زما کتاب چې کوم دی عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد، دا موږ اکثر په اهل بیت باره کې چې کوم دی د هغوی په یاد کې مشاعرې کولې. بیا زموږ یو مفتي صاحب و، نو هغوی ما ته دا دغه راکړه چې که دا کلامونه تاسو راغونډ کړه او دې له کتابي شکل ورکړه نو دا به ډېر ښي. نو دا هماغه مفتي ریاض صاحب چې کوم دی د هغوی په دا مشوره په دا کې دا مرتب شو او ستاسو په وړاندې دی. ډېره مننه ستاسو د مینې او دومره د ښایسته محفل د راجوړولو. یو جهان مننه د ټولو ملګرو د ناستو مشرانو کشرانو هم مننه. خپل یو کلام به ته پیش کړم په ترنم کې، اگر چې ملګرو اورېدلی خو زیاتر ملګري داسې دي کشران مشران چې هغوی به نه اورېدلي، د هغوی ته ډالۍ ټولو ته. تا نه کتل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. تا نه کتل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. یاد دې شي چې تا قسم راکړی و، یاد دې شي چې تا قسم راکړی و، یاد دې شي چې تا قسم راکړی و، یاد دې شي چې تا قسم راکړی و. هغه ماتول راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. ستا خبرې ټولې راته یادې دي، ستا خبرې ټولې راته یادې دي، ستا خبرې ټولې راته یادې دي، ستا خبرې ټولې راته یادې دي. نه را یادېدل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. جواد صاحب هر مازدیګر هر ماښام ماتم کړمه، هر مازدیګر هر ماښام ماتم کړمه، هر مازدیګر هر ماښام ماتم کړمه، هر مازدیګر هر ماښام ماتم کړمه. لږ شانې خندل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. درد شي د قیصر زړګي کې سړي کشي، درد شي د قیصر زړګي کې سړي کشي، درد شي د قیصر زړګي کې سړي کشي، درد شي د قیصر زړګي کې سړي کشي. حال یې نه لیکل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. تا نه کتل راته ګناه ښکاري، ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. ډېره مننه جی، ډېره مننه باچا صاحب، ډېر ښکلی کلام
دا زمونږ د متمنځو نه یو بل تکړه ملګری ویښ ملګری او د هغوی ړومبی شعري مجموعه په زړګي پر هر یم د دې لیکوال ښاغلي تاج محمد ذهین صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او خپل کلام تاسو ته ووایي. تاج محمد ذهین صاحب خو ملګرو ته دا خواست کوم چې لږ د اختصار نه کار هلی ملګري ګڼ دي. السلام علیکم ټولو ملګرو ډېره مننه او خصوصي د جواد جلال خان ډېره مننه کوو. کلام دی جی سپرلیا چې راځي نصر ګلونه بروړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه بروړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه بروړي دی جمله پکې خامخا د امن پیغام راوړه دی جمله پکې خامخا د امن پیغام راوړه همو پښتنو لا ښه خیالونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي سپرلیا چې راځي نصر ګلونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي تیارې د جهالت چې کړي د ژوند د کوره لري تیارې د جهالت چې کړي د ژوند د کوره لري تیارې د جهالت چې کړي د ژوند د کوره لري یو داسې ډک د علم مشالونه به راوړي یو داسې ډک د علم مشالونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي خوبونه مې د امن ډېر لیدلي وو پوی نه شوم خوبونه مې د امن ډېر لیدلي وو پوی نه شوم خوبونه مې د امن ډېر لیدلي وو پوی نه شوم د ځان سره یې مالا تعبیرونه به راوړي مننه جی د ځان سره یې مالا تعبیرونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي راځي چې په دې سیمه نو دا یو خبره واوره راځي چې په دې سیمه نو دا یو خبره واوره راځي چې په دې سیمه نو دا یو خبره واوره د هر څه نه سیوا محبتونه به راوړي د هر څه نه سیوا محبتونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي نور صبر مې تمام شو لاس او خپې ورله تړمه نور صبر مې تمام شو لاس او خپې ورله تړمه نور صبر مې تمام شو لاس او خپې ورله تړمه د سپینو جامو غلوله زنځیرونه به راوړي ډېره مننه د سپینو جامو غلوله زنځیرونه به راوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه به راوړي مونږ دې نه خبر نو چې په نوم د امن امن مونږ دې نه خبر نو چې په نوم د امن امن مونږ دې نه خبر نو چې په نوم د امن امن چې کور د پښتنو لا قیامتونه به راوړي
چې کور د پښتنو لا قیامتونه براوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه براوړي د سپورو سپورو زلفو لا سپرلیا ذهن وایي د سپورو سپورو زلفو لا سپرلیا ذهن وایي د سپورو سپورو زلفو لا سپرلیا ذهن وایي د ژوند د لاسانې ژوند ښایستونه براوړي ډېر خوښ مې ستا راتلل دي هم رنګونه براوړي سپرلیا چې راځي نو سره ګلونه براوړي ډېر خوښ مې ستا رنګونه د رنګونه براوړي ډېر مننه دا تاج محمد ذهین صاحب دا کومو ملګرو چې دلته دا مخکتنه ده او په میز باندې کتابونه نشته نو بیدار عثمان هیل ته خواست زه کوم چې په دغه ملګرو باندې ګورو د هغوی نه د یو کتاب راوالي دلته کېدي کتاب مخکتنه به هم کوو او بیا اسناد دي هغه به هم کوو او ملګرو ښه بیدار کښېنئ او دلته چې کم شاعر راځي هغه له ښه پوره داد ورکړئ هغه خوشحاله کړئ شاعر د چا نه سم نه غواړي بس صرف هغه له دی چې داد ورکړه نو هغه د نور هم خپل کلامونو لیکلو ته تازه کړه اوس زه یو داسې کس ته خواست کوم چې هغه په یو وخت شاعر هم دی ادیب هم دی کالم نګار هم دی او زمانه د ادب په میدان کې مخکې روتی دی تاسو به وایئ چې دا څوک یادوي آزاد اشنغری صاحب چې دا راحت سیال بابا کلیات چې هغوی کله په سترګو باندې په آخري عمر کې دغه شو نو عمدي ولا هغه لیکل ته ټول کړي دي او هغه لیکل 20 کاله پس کم د دوی د ګوتو لیکل چې 20 کاله پس هغه لیکل د عبدالخالق بادل صاحب په مرسته او د دې نورو ملګرو په تعاون باندې هغه کتاب چاپ شوی چونکې د هغوی نماینده نشته زامن ټول په ملیشیا کې دي او خواري ټوله د ګوتو د دوی وه او د ذهن بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په پړقا کې آزاد اشنغري له چې هغوی راشي څو خبرې مو وکړي او د سیال بابا یو څو کلام مو قابل صد احترام صدر تقریب او زمونږه کشر خو اوس نن سبا ډېر مشر چې په دې وخت باندې دلته چیف ګیسټ دی مشر میلمه دی جناب علب خان شیرپو صاحب چې ډېر د عزت خاوند دی هغوی دلته موجود دي زمونږ نور د رزړو نه قیصر باچا صاحب دی صادق باچا صاحب دی که زه داسې نومونه علم زما خیال وخت به هسې ضایع شي خو ټول تاسو ته مخامخ دي او دغه دې ناست دي ستاسو مخکې به رام شي ستاسو ټولو په حضور کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما ملګرو څنګه چې محبوب ګل یاسر صاحب وضاحت وکړو د راحت سیال صاحب د کلیات نو شاعر نمري او 20 کاله پس زما د ګوتو هغه کلیګرافي هغه خدای پاک هغې له یو شکل ورکړه د بادل صاحب په شکل کې خدای یو دغه راویستو بند راویستو هغه کتاب چاپ شو ګنیل دا به تر اوسه پورې نو چاپ شوی ما ته د هغې د بچو هم په 20 کاله کې پته ولګېده د هغې د خاندان هم راته پته ولګېده د خلیل خیل قوم هم راته پته ولګېده او په هغې کې چې کوم اهم شخصیات دي هغې له هم زه لاړم خو زه دا ټول کریډټ عبدالخالق بادل صاحب له ورکوم که چېرې دی دغه همت نه وی کړی نن به کلیات راحت سیال نو چاپ شوی نن به راحت سیال کلیات دلته موجود نه وی نو زه دا ټول کریډټ بغیر څه لالچه بغیر څه تمې او بغیر څه ریا دا عبدالخالق بادل صاحب چې زمونږ مشر هم دی استاد هم دی او زمونږ همکار هم دی ملګری هم دی زمونږ ورور هم دی زه دا ټول کریډټ هغې ته ورکوم او دوی بس کسان چونکې زمونږ میلمانه ډېر ګڼ دي نو زه وخت نه اخلم خو د راسیال صاحب یو څو شعرونه به سره د خوند د مزې چې تاسو هم خاندئ او د سنجیدګي هم لږه ختمه شي داسې هم خوښه ده دا ویم کچالان دا چې د کچالانو په موضوع باندې تاسو په ذهن کې بله یو خبر راولمه
ډایرکټر ابراهیم عطایي صاحب د افغانستان ډېر لوی سړی تیر شوی دی، نو هغوی په ژوندون رساله کې یو مقاله لیکلې ده او ویلي دي چې موږ سره په کوزه او بره پښتونخوا کې د فیبل شاعرۍ دوه امامان دي چې یو غني خان دی او بل راحت سیال صاحب دی. او خوشقسمتی نه زه سره د یو درېیم اضافه هم کوم چې هغه مهر محمد مهر صاحب دی. بیا د یو بلې خوشقسمتۍ خبره دا ده چې درې واړه د اشنغر سره تعلق ساتي. مهر صاحب د پړانګو دی، غني خان د عثمانزو دی او راحت سیال صاحب د تنګي دی. نو دا د کچالانو یو نظم هغوی ویلی دی چې پرمبیم جرړې وباسي تنګ د لاسه د باغوان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. پرمبیم جرړې وباسي تنګ د لاسه د باغوان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. او هسې پاڼې زمونږ غټې چې ولاړ یو په پټي کې، دکاندار له کور کوو ګټه چې شو تلې ته چابړي کې، چې د خر څه شو کم پاتې بیا خزله د ډیران شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. مونږ هم نور څه نه یو نه به شو په دې تالي کې، لاوڼ خوند زمونږ بدل کړي ګوډمارانو ته سپرلي کې، په تالي کې ته تاویږي دویم رانیسي سرګردان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. هر سړی په خېټه زور کوي، مونږ څه وکړو مجبور یو، د تالي نه وتې نه شو خوراکه د یو مزدور یو، چې ځان نه ورکو تالي کې په سکونډلو ټول داغیان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ حسم کچالان شو. او مالدار مونږ خوري په ډکو وایي پیړه کچالو دی، مالدار مونږ خوري په ډکو وایي پیړه کچالو دی، چې سیقن شي د غوړو نه دی سپوروالی د تالو دی، نو جامې وباسي زمونږ نه سپین بربند په یو میدان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. او دا د سیال صاحب دپاره لږ کلیپینګ وکړئ چې د هغه روح پې خوشحاله شي. دا دې کې چې کوم حقیقت ویلی دی، د الو شان څوک زمونږ چرته نه ډوبئ غوړو کې، مونږ خوټ کېږو په اوبو کې باچاګانو له ګاڼو کې، د عزت میلمه چې راشي په کوربه باندې تاوان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. او چې عالم نه یم پخپله بل ته څنګه سبق وایم، چې په خولې مې پابندي شي زه به څنګه پې حق وایم. شاعري شوه لاړه ختمه اوس راځئ چې مدخوان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. یو کچکول شادو پیدا کړی زه چې ګرځو په کوڅو کې، چې دا څومره خوشحالي وي دا د ټولې په پیسو کې، په چرګانو به ماڼه شو، که یو ځل مونږ ګیدړان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. او د خزان زور چې ختمیږي، علامې د بهار راشي، د قلم نه چې سر پرې شي، د وړوکو په کار راشي، که سر پرې نه کړو د ځان نه، که سر پرې نه کړو د ځان نه، زوړ کوي به د دالان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. خیري بند چې مری خپله کړی ترې خلاصه، درنې نویلې د پلاسو، دا خپسه ځان نه لر کړی، دا چې ناسته د پتاسو، لکه اوښ ځان لیونی کړی هله خلاص به د څاروان شو، که زما منی راغونډ شی مونږ اسم کچالان شو. او سیال نه کوي خوشامند دی، هم به دغه شان لګیا وي، همیشه به یې په لوري وي، چې دا کومه ګیاس قاوي، خلک هسې مونږ ته وایي چې د لوږې شاعران شو، که زما منی راغونډ شی مونږ حسم کچالان شو. په دې ضمن کې چونکې راحت سیال صاحب فیبل شاعر دی، د طنز و مزاح شاعر دی، خو بنیادي طور هغه یو انقلابي شاعر هم و، نو زه د هغه په یو دو انقلابي شعرونو باندې ستاسو نه اجازت اخلمه چې که دا ژبه رانه پرې شي، که مې سر د تنې بیل شي، که دا ژبه رانه پرې شي، که مې سر د تنې بیل شي، زه د دار په سر به وایم چې ساز او غل دې غل شي. او زه شاعر یم د عوامو، زه شاعر درباري نه یم، زه به مرسته د مزدور کړم که مې اور په وجود بل شي. ډېره مننه.
ډیره مننه آزاد صاحب چې یقینا چې محفل د جاندار کو اوس چې کوم ملګرو دا کتابونه چاپ کړي دي نو د قلم قافلې سرپرستاله عبدالخالق بادل صاحب دغه کتابونه د ساده تحریک جون چیرمن ښاغلي جواد جلال خان ته ډالۍ کوي او پروګرام لا روان دی. په دې کتابونو کې د ذوالفقار علي خان کتاب امید جاگتی رہی، دا نصیب یوسفزی کتاب یہ انتظار چرتا مڑ میں لکھے، دا قیوم خان قیوم کتاب زما دا خیال رنگونا، دا سمندر کتاب عثمان خیل کتاب سمندر چاپے چاپے، دا گل رحمان صافی صاحب کتاب جڑ مازیگرے، دا جانسار صدف کتاب صدف او ملغلرے، دا تاج محمد ذہین صاحب کتاب زړګې پرخر او داسې نور کتابونه پاتې شوي. نو زه خواست کوم عبدالخالق بادل صاحب ته چې جواد خان ته دغه ټول کتابونه ډالۍ کړي او مخکتنه به بیا لږ ساعت پس کوو. دا مخکتنه نه، دا صرف دا کتابونه ورته ډالۍ کوي.